وایي چې یو سړی خپل شناخت پرېږدي، ترقي دې ته نه وایي یو سړی خپل لباس پرېږدي، ترقي دې ته نه وایي یو سړی خپله ژبه پرېږدي. ترقي دې ته ویل کېږي چې ته خپل شناخت، خپل لباس، خپله ژبه، خپل ثقافت او خپل کلتور ژوندی وساتې. ته د ټولو نه مخکې مسلمان یې، نو باید چې په تا باندې د مسلمانۍ آثار او نښې ښکاري. دا ترقي نه ده چې ستا بچی سبا له پینټ پتلون واچوي او ته یاره زما بچی ډېر ترقي یافته دی او دا وګوره په پینټ پتلون کې ګرځي. دا ترقي نه ده ورونو، دا تنزل دی. خپل لباس یې پرېښود، خپل جامې یې پرېښودلې. کله چې برطانیه هندوستان ته راله، د هندوستان د تسخیرولو دپاره، د هندوستان د تابع کولو دپاره هغوی اول فکر چې وکړو نو د هندوستان د ماشومانو په اړه باندې وکړو. هغوی ویل چې کله موږ وغواړو چې موږ په دې هندوستان کې ډېر وخت پاتې شو او موږ چې دا کوم انګریزي فکر هندوستان ته راوړی دی دا فکر په دې خلکو باندې مسلط کړو، دا به هله کېږي چې کله موږ د ماشومان په لاس کې واخلو. ولې هغوی په دې پوهېدل چې دا سپین ږیري، دا مشران زمونږ فکر نه اخلي، ځکه چې دوی 50 کاله یا 40 کاله زمونږ د معاشرې نه بار تېر کړي، په هندوستاني معاشره کې دوی ژوند تېر کړی. لہذا دا سپین ږیري او دا مشران چې دي دا زمونږ په لاس باندې نه راځي. که موږ غواړو چې موږ په هندوستان کې پاتې شو نو موږ له پکار ده چې د دې هندوستانیانو دا بچي په خپل لاس کې واخلو. ولې دا به څنګه اخلو؟ د دې لپاره هغوی سکولونه جوړ کړل، تعلیمي ادارې جوړې کړلې او بیا یې له د یورپ نه استادان راوستل او هلته پکې څه کړل؟ استادان کړل. نو بیا به چې زما او ستا بچی د هغه مدرسې ته ورته نو هلته به ورته انګریزیت ورښودلی کېدو. څه شی؟ انګریزیت. یعنې د یورپ چې کومه معاشره وه هغه یې دوی ته ورپېژندله، هغه یې په دوی باندې تطبیق کوله، هغه یې په دوی باندې منله. کوم اسلامي فکر چې و، کومه اسلامي عقیده چې وه، کوم اسلامي اخلاق چې و، کوم اسلامي اعمال چې و، هغه یې په دغه طریقه باندې د هندوستانیانو نه واخیستل. هغه خو ماشومانو او ماشوم چې دی د وړوکوالي نه د ده ته څنګه تربیت کې هغه شانې تربیت دی اخلي. نو هغوی د وړوکوالي نه په هغه ماشومانو باندې محنت وکړو. نن په هندوستان او پاکستان او دا څومره هندوستان چې ټول دی پخوانی په دې ټولو کې برطانیه او انګریز نشته، خو د انګریز فکر، د انګریز ثقافت، د انګریز سوچ هغه نن په دې خاوره باندې موجود دی. دا نقصان ولې وشو ورونو؟ دا ځکه وشو چې زمونږ په ماشومانو باندې هغوی محنت وکړو. زمونږ ماشومانو ته په تعلیمي ادارو کې چې خپل فکر ور زده کړو، خپل فکر یې ورته ورښودو، نو هغه چې کله کله په قلاره قلاره به راغټېدو بیا به د مسلمانانو ته او د هندوستانیانو ته قدامت پسند ویل. ویل دا هغه پخوانی طور او طریقې خوښوي، ولې دا نه دي یار. دا اوس وګوره لکه اوس چې زمونږ استاسو د معاشرې یو هلک او هغه په تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي بیا یورپ ته راشي او بیا د باباګانو ته وګورو چې مړه پکولونه یې په سر کړي دي، دا اوس څه دي؟ او دا غټې غټې ډنډې یې راچولې دي او دا اوږدې اوږدې جامې دي او خولۍ دي. هلکه خو لرې که پینټ شرټ واچوه څومره مزه کوي. نو بیا به د هندوستانیانو په باره کې وویل دا قدامت پسند دي، دوی هغه پخوانی رسم و رواج او ثقافت او کلتور خوښوي، دنیا نوې شوې ده، اوس خو جدیده دنیا ده. د دې جدیدې دنیا سره ورتلل څه دي ورونو؟ پکار دي. نو هر څه پرېښودل، خپله عقیده هم پرېښودله. ورونو نن چې څومره بېګړاو دی زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې، زمونږ او ستاسو په ټولنه کې، نن چې زما او ستا بچی زما او ستا په لاس باندې نه راځي، د هغې وجه دا ده چې د هغه تربیت په اسلامي طریقه باندې نه دی شوی، د هغه تربیت په انګریزي طریقه باندې شوی دی. د دې دا مطلب نه دی چې ګیرې خپلو بچو باندې زده کړې مه کوئ، سکول کې مه وایه، کالج نه، دا مطلب نه دی. خو د دې مطلب دا دی چې خپل بچي باندې داسې ځای کې زده کړه مه کوه چې د ترقۍ په نوم باندې مسلماني پرېږدي. خپل بچي باندې داسې ځای کې زده کړه مه کوه چې د ترقۍ په نوم باندې خپلې جامې پرېږدي. داسې ځای کې زده کړه مه کوه چې د ترقۍ په نوم باندې خپل اسلامي فکر پرېږدي. نن الحمدلله دا مدارس دي چې دوی اسلامي اخلاق، اسلامي فکر، اسلامي عقیده او اسلامي عمل چې د زما ورونو هغه زمونږ او ستاسو بچو ته ښایي. او دا هم درته وایم اسلامي دنیا تر هغې پورې ترقي نشي کولی، اسلامي دنیا تر هغې پورې مخ په وړاندې نشي تللی تر څو پورې چې دوی خپله عقیده، خپل فکر، عمل او اخلاق، خپله ژبه، خپل لباس دا یې خپل کړي.
نن که ته یورپ ته ګورې چې هغه ترقي کړې ده، نو هغه ترقي کړې ده خو هغه خپل فکر نه دی پرېښی، هغه خپله جامه نه ده پرېښي، هغه خپل ثقافت او کلتور نه دی پرېښی. کم چې ترقي کوي مسلمانه تر هغې پورې ته ترقي نشي کولی، ته مخ ته وړاندې نشي تللی چې تر څو پورې تا خپل اسلامي اقدار نه وي خپل کړي. باقي زده کړې نو دا ځان له یو خبره ده، تعلیم حاصلول زده کړې کول په دې باندې په اسلام کې څه ممانعت د دې نشته دی. خو چونکې په معاشره کې موږ او تاسو د مسلمان په نوم باندې پېژندلی کېږو، باید چې زموږ دا هر څه که هغه عصري علوم زده کړي دي او که د دې اسلامي علوم زده کړي دي، باید چې د اسلام په کرښه کې دننه وي. نو زما عزتمندو، زما د دې خبرو حاصل او خلاصه داسې ده، زه بس کوم چې د بچو د تربیت په برخه کې اسلام موږ او تاسو له دا تعلیم راکړی دی چې ته د خپل بچي عقیده صحیح کا، ته د خپل بچي عمل صحیح کا، ته د خپل بچي اخلاق صحیح کا. او الحمدلله دغه کار چې نن ترسره کېږي دا په د ښځو په مدرسو کې ترسره کېږي. او دا مدارس چې دي نو دا داسې مخ په وړاندې نه ځي، د دې سره به موږ دا خپل تعاون کوو. تعاون مطلب دا دی دلته به خپل بچي رالېږو او دې علماو ته به حواله کوو چې علما کرام زموږ د دې بچو د عقیدې، د عمل او د اخلاقو په برخه کې د دې څه وکړي، ورونو تربیت وکړي.